وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. زه د بار ضلعونو راغلي مېلمنو ته او د خپل د بونیر د درانو مشرانو ته دې سخت وخت او موږ له لاس راکولو باندې زه د انتهایي مشکور یم چې په دې لږ وخت کې دی زموږ د ادرسي وکړه او د میډیا دارونه راورسېدو او زموږ د اواز ایوان ته بالا ایوان ته درسولو بندوبست وکړو. ورونو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د بونیر ضلعې نه ملک ته 75% ماربل سپلای کیږي او ماربل کوم خام مال دی هغه تاسو ته ما څنګه چې 75% په بونیر له خدای ورکړی دی. دا د چې احسان نه دی، خدا د الله تعالی ورکړی دی چې موږ له راکړی دی. ماربل سټي مردان، ماربل سټي غربانډا مردان، ماربل سټي رسالپور، ماربل سټي جهانګیرا. دې تر دې ځای نه موږ سپلای کوو د خام مال په شکل کې. د خام مال په شکل کې څنګه دلته حکومت وخت فاسټیک نومې یو کفنی کولاو کړې ده، پاکستان سټون ډیولپمنټ کفنی، چې هغې کې هم دغه باثره خلک څوک انسپکټران دي، څوک پکې منیجران دي، کم ډونیشن چې د بار نه راغلی او د دې د ترقۍ دپاره هغه هغو ملي بګت باندې ځان سره تقسیم کړو چې په هغې کې مشینري وه، هغې طریقه کار و چې یاره تاسو به ماین څنګه راوباسئ. نو چونکې هغه هغو خېټې غټې دي، هغه خو په خېټه کې هم رانلو لاګ وږي دي. مونږ په هغې زړه طریقه باندې د ماین بلاسټینګ کوو او کاڼې راوباسو، چونکې دا د حکومت وخت ذمواري ده چې دې له دا ډولف کړي او دا په جدید سیسټم باندې د دې دغه وکړي، ماین وکړي، چونکې هغه د خپلو عیاشانو نه نه دي وزګار، نو دې غړې ته د هغو اړو څه توجه نشته. اوس چې ټول زور راغلی دی هغه ټرانسپورټ له راغلی دی، ماین له راغلی دی، ماربل فیکټرۍ له راغلی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دا د بونیر د ماربل خلاف او د کے پی کے د انډسټري خلاف یو منظم سازش په تخت باندې دا ډي سي چې کوم ډیپټي کمیشنر خالد دی او سره د ده سره په جوړه کې ایس ډي او روخانزیب و چې هغه د پی ایچ ای د ایس ډي او دی، دی په دې سازش باندې راغلی چې په کومه طریقه باندې به د دې ماربل مخنیوی کېږي او د هغې په وضاحت زه دا وکړم چې دا ولې مخنیوی کېږي. چونکې زمونږ پنجاب چې دی نو دا ډېر غټ مارکیټ دی د ماربل په حواله باندې، ځکه چې هلته ډیولپمنټ ډېر زیات روان دی د آبادۍ په شکل کې او هغوی ته مکمل سپلای د بونیر د ماربل نه کېږي. اوس دوی ته لار بنده ده چې یاره دی په څه طریقه باندې د چاینیز او چې کوم د ایران په غاړه باندې د انډیا ماربل راځي او ټایل راځي، د هغې دپاره دی د بونیر ماربل ډیمیج کول غواړي او دا بندول غواړي چې په دې لاګت سیوا شي او دا په څه طریقه باندې بند شي چې هغو ته رسایي میلاو شي د پنجاب مارکیټ ته. او ظاهره خبره ده چې حکمرانان ولې دا غواړي، ځکه چې زموږ خو جیبونه خالي دي او په دې طریقه باندې پوهېږو نه چې د هغو جیبونه ډک کړو. هغه وایي چې یاره د ماربل د بونیر بند شي او دا ډیمیج شي او دا په څه طریقه باندې د قیمت چې دی دا اوچت شي، نو مارکیټ په هغو ته کولاو شي او هغه به په کروڑاو فټ مال د بار نه راغواړي او تاسو ته پته چې د بار نه مال راځي نو په کومه طریقه راځي او د چا په نګرانۍ کې راځي او هغې کې ډېر آپشنې دا دي چې د هغو خېټې په هغې باندې مړېږي. مونږ په دې تېر وخت کې دا خبره بار بار مونږ کوو چې څه ماربل ونیوو په پنجاب په مارکیټ کې چې وایي چې دا ایراني دي، په هغې چې تحقیق وشو نو هغه انډین ماربل و. نو زمونږ چونکې دلته میر جعفر او میر صادق ډېر زیات دي په پاکستان کې، نو دا د هغو کوشش دی چې یاره دغې له رسایي ورکړو او په څه طریقه باندې دا په مارکیټ کې ځای شي. زموږ مارکیټ کې زموږ ماربل چې دي هغه انتهایي سسته پرېوځي عوام ته، نو د هغې مخنیوی دی په بله طریقه کېدی نه شي خو په مختلفو حربو باندې د هغو دا کوشش دی چې یاره دا ماربل دی په څه طریقه باندې ډیمیج شي او د دې لار دی بنده شي. نو موږ اوسني وخت کې چې دا د 40 سال نه دا ماربل روان دي په روایتي طریقه باندې، موږ دوی ته وایو چې بای دا ډولف کوئ، تاسو ورسې ورکوئ د ماین لا، تاسو جدید ټکنالوژي ورکوئ، خپل انسپکټران ورکوئ، طریقه کار ورته وښایئ چې دا په دې طریقه کېږي. بیا چې څه وخت په جدید طریقه باندې وشي نو د هغې سکوایر بلاک راوځي، چې سکوایر بلاک راوځي د هغې د فټوارۍ په حساب باندې د هغې د وزن تعیین کېږي. اوس چونکې په ماربل کې په ماین کې بلاست کاڼې راوځي، نو موږ بیا ته دا ووایو چې تاسو داسې مکینیکل سیسټم راوړئ
چېرې دا بلاست کاڼی چې دی چې د دې وزن کېږي موږ به یې په ګاډي کې کړو خو چونکې د دې سره د ځان نه وزګار نه دي وسایل ډېر زیات دي خو د استعمالول نه غواړي نو هغه دی نه کول غواړي که نه موږ ته بار بار دا دعوت ورکوو چې یاره زموږ سره لاړ شئ دی ماین ته که تاسو نه پوهېږئ چې موږ هم په دې طریقه پوهېږو ستاسو سره داسې اوزار شته چې د هغې د کاڼي وزن پته لګي ته ما ته هغه وزن کا چې دا 40 ټن دی دا 20 ټن دی دا 15 ټن دی دا دومره وزن دی دا دې ګاډي ته واچوه خو چونکې دی د خپلې ذمهوارۍ نه ځان خلاصي او ټوله ذمهواري په ټرانسپورټ باندې اچي نو دا د دې غلط فهمي ده ځکه چې د پاکستان ته موږ داسې سازش تحت چې کوم مال دی راوړه غواړي نو موږ د هغې مخنیوی کوو ځکه چې ظاهره ده د هغې زموږ سره ثبوتونه دي چې اټو انډسټري کې څومره اوړ مال دی هغه په کوم ځای نه راځي د اسمان نه راځي خو په دې بارډرو په دې طریقو باندې دا خلک راړي او په مارکیټ کې سپلای کوي نو کوم زمونږ د انډسټري چې د اټو ده هغه د دې وجه ډیمیج ده چې دی په خام مال دغه ځای نه راوړي د افغانستان په لاره یې راوړي د ایران په غاړه یې راوړي او دې پاکستان ته یې رادننه کړي نو دا ملي بګې تي که نه نو اوس هغه چې څنګه اټو انډسټري دی پیل کړې ده په دغه طریقه دی اوس د ماربل انډسټري پیل کول غواړي نو زمونږ عرض دا دی چې ډیسي ګنیر ته د ضلعې بادشاه ته وړوکی سړی نه ته دې ضلعې ته د دې د وجې راغلی چې د دې خلکو مسایل واورې دا نه چې ته په بڼ کمره کې کښېنې او یې ته سټارټ دی دغه ځایګي نه ته د بادشاه په شان حکم جاري کړې په سټیک هولډر سره کښېنه خو ته پخپله نه پوهېږې او دا اطلاع هم ده چې د دې نه مخکې دی په فیلډ کې نه دی پاتې شوی دی بیروکریټ دی بیروکراسي کې پاتې شوی دی او دغه ځای خپله حکمنامه جاري کوي چونکې دلته په ارباو روپو خلکو انویسټمنټ کړی دی د ماین په طریقه یې کړی دی د ټرانسپورټ په طریقه یې کړی دی د ماربل سټي په طریقه باندې یې کړی ماربل زون په طریقه باندې یې کړی دی دلته ماربل فیکټریز په طریقه باندې یې کړی دی نو چونکې دا په ارباو روپۍ دي موږ وینو چې مختلف حکومتونه روډ شو کوي دوبۍ کې کوي امریکا کې کوي چېرې تاسو انویسټمنټ وکړئ په پاکستان کې او دا خپل انویسټران چې دي دا کم پر ارباو روپۍ چې دی لګولي دي دا ته انویسټر نه ښکاري نو د بار سړي ته دی خاندي د هغې وجه دا ده چې د دې د جیب ګرم شي